حمدا و مسلیا و مسلما اما بعد محترم المقام حاضرین سامعین امام عبدالرحمن الصفوری رحمت الله تعالی مبارک په نزهة المجالس کې د دې رجب المرجب میاشتې په باره کې ذکر فرمایي چې کله رجب المرجب میاشت ختم شي او دا میاش اسمان طرف ته لاړ شي نو خالق کائنات ورته فرمایي چې رجب المرجبه خلق تاسو سره محبت وکړو تاسو تعظیم وکړو نو رجب المرجب میاش چې کوم دی نو دا خاموش شي جواب نه ورکوي تر دې چې درې پیرې الله جل مجده د دې میاشت نه تپوس کوي نو بیا دا میاشت د رب قدیر په دربار کې گویا شي وی زما ربه عز وجل تستار الغیوب او ستاسو حکم د خپلو مخلوقاتو دپاره هم دا دی چې تاسو عیوب پټوئ کم کس چې د خلکو عیبونه پټوي نو الله جل جلاله دغه انسان عیب پټوي او ستاسو محبوب علیه السلام ما ته اسم فرمایلی ده زما نوم یې دی اسم او اسم کون ته ویل کیږي او زه د خلکو نیکۍ اورم او د دې خلکو کم ګناه چې دی هغه زه نه اورم ځکه چې زه په اسم موسوم کړم او الہ العالمین جل جلاله دا رجب المرجب میاشت مخاطب کوي او ورته فرمایي چې ته خو کونی او دا یو عیب دی او زما بندگان هم د عیوبو نه خالی نه دي او ستا د دې عزت د وجه نه د مخلوقاتو د بندگانو د عیوبو سره ما د خپل بندگان قبول کو او کم خلکو زما په بندگانو کې چې ته قبول کړې او ستاسو نه حیا کړې ده او په دغه میاشتو ساعاتو لمحاتو کې هغې عبادت کړی دی او هغه عبادت ما د هغې په خپل دربار کې قبول کو نو عزتمندو حاضرینو او دا هم ورسره ذکر دی چې خالق کائنات په دې میاشت کې د انسانانو ګناهونه نه لیکي او د دې مطلب هرګز داسې نه ده چې ګناه نه لیکي موږ به ګناه باندې برجسته شو او ګناه وکړو دا د دې میاشتې یو خصوصیت دی چې دومره حده پورې فضیلت دې ته میلاو دی موږ به د خپلو ګناهونو نه خطاګانو نه هم ځان ساتو مصمم اراده کوو رب کریم د مرګ نه مخکې د کاملې توبې توفیق موږ ته نصیب کړي او طاعاتو باندې د حاضري او د راتګ الله جل مجده توفیق موږ ته نصیب کړي